اوس قسم په کومو اسماء باندې خوړل جایز دي او په کومو اسماء نومونو باندې قسم کول دا ناجیز او حرام دي. قسم د الله تعالی په ذات او صفات باندې خوړل دا جایز دي چې مالې د الله تعالی په ذات باندې قسمي، مالې د الله تعالی په نوم باندې قسمي، او مالې د الله تعالی په صفات باندې قسمي. دغه قسم د قسم خوړل دا جایز دي. خدا د ضرورت په وخت کې بلا ضرورت نه چې بس په خبره سوي او کني وي بس ته قسم خوري. ضرورت په وخت کې چې اشد ضرورت وي د دې نه بغیر بل چاره نه وي، بل لار نه وي، بل مسلې حل نه وي، بیا وسکه قسم بخوري. او هغه چې قسم خوري نو د الله تعالی په ذات او د الله تعالی په صفات باندې به قسم خوري، او د دې نه ما سوا په بل نامو باندې قسم خورل دا ناجایز دي. اوس مثلا یو سړی وایي چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې قسم، ما د محمد علیه السلام باندې قسم، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قسم، او یا دغه شان ما د کعبه په پردې باندې قسم، او یا چې کوم دلته دی لیکلې چې دغه شان ما د پلانکی پیر باندې قسم، او یا ما د ستا پلار په سر باندې قسم. دغه قسم د قسم خوړل دا ناجایز دي او حرام دي، دا نه دي پکار. صرف د الله تعالی په ذات باندې او د الله تعالی په صفاتو باندې قسم خوړل دا جایز او روا دي. خو د ضرورت په وخت کې دا شان بلا ضرورت او په هر وخت کې باندې قسمونه نه خوري. او نور د نبی علیه السلام په نوم باندې او د کعبه شریفې په پرده باندې او دغه شان په یو پیر په نوم باندې نانکې پیرو په دې باندې قسم خوړل د ضرورت په وخت کې هم چې کوم دی ناجایز دی او حرام دی، د اجازه نشته دی. لکه حدیث مبارک کې راځي من حلف بغیر الله فقد اشرك بالله، چا چې د غیر الله په نوم باندې قسم وخوړو بس په تحقیق سره د شرک وکړ د الله تعالی سره، او شرک په ټولو کبایر ګناهونو کې لوی ګناه ده. دغه شان په بل حدیث مبارک کې راځي چې من قال باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. لکه لات، عزا او منات دا د بوتانو نومونه په خوا په زمانه کې چې چا به د بوتانو ته عبادت کول. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي په دې حدیث مبارک کې چې چا په لات او عزا په نوم باندې قسم وخوړو، چېرې ما دې په لات باندې قسم یا ما دې په عزا باندې قسم، نو فورا فليقل لا اله الا الله، فورا دې سوې کلمه دې وایي. ځکه چې لات او عزا باندې قسم خوړل ودا سړی سره کافر کیږي، او دا چې کوم دی خروج عن الاسلام دی، اسلام نه دی اوتل خارج شو. نو ځکه فليقل لا اله الا الله دی.